د بېنظیر روپۍ به په خپل موبایل کې څنګه چک کوئ، تاسو به خپل اندراج چې دی دا به څنګه چک کوئ چې تاسو ته د دوباره اندراج دپاره ویلی شوي دي که نه دي. کم کسان چې روپۍ اخلي نو هغو ته د دوباره اندراج دپاره چې دی ویلی کېږي چې په فلاني تاریخ باندې تاسو دوباره اندراج وکړئ. نو هغه هم تاسو په خپل موبایل کې چک کولی شئ او خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ. اکثر د دې ستاسو نه کسان چې دي هغه روپۍ اخلي، تاسو لاړ شئ هغه تاسو ته وایي موږ به ستاسو اهلیت چک کړو، خو موږ له چې دی روپۍ به راکوئ نو هلو به موږ ستاسو اهلیت چې دی دا به چک کوو. نو تاسو په خپل موبایل کې چې دی ښه په اسانو سره چک کولی شئ. اکثر ځینې کسان 81 ته میسج وکړي، د هغو له طرفه چې دی میسج ورته هم نه راځي. نو تاسو د موبایل په ترو باندې چې دی چک کولی شئ چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهلیه که نه، تاسو ته په راتلونکي وخت کې روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي، تاسو په راتلونکي وخت کې دوباره اندراج کوئ که نه کوئ. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره وي. نو تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي، ځکه زیاتر کسان د دې په باره کې تپوس کوي چې موږ به خپل اهلیت څنګه چک کوو. د دې نه مخکې موږ باندې ویډیوګانې کړې، خو یو کس وایي چې موږ ته یې په سکرین باندې وښایه، ځکه په تېره شوي ویډیو کې ما تاسو ته وویل نو هغې په سکرین باندې وښایه چې موږ پرې پوه شو چې په کومه طریقه باندې موږ خپل اهلیت چې دی دا چک کولی شو. نو تاسو به د دې لپاره بل کس له چې دی بیا به روپۍ نه ورکوئ. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې خپل موبایل چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ، په هغې کې به د ګوګل سرچ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي، څنګه چې زموږ په سکرین باندې دا سرچ چې دی دا له پاسه ښکارېږي، دا له پاسه سرچ چې دی دا زموږ په موبایل باندې چې دی دا پروت دی. نو دغه شانتې به ستاسو په موبایل کې که دا نه نو په کروم کې به کولاو کوئ، خو د ګوګل سرچ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه یو دا کولاو کړو نو په دې کې به دلته کې تاسو ولیکئ 8171 ښه په اسانو سره نور څه مه لیکئ 8171 دا چې دی دا به ځان سره سرچ کوئ. چې 8171 یې ولیکلو دا به ځان سره سرچ کوئ. چې دا یو څنګه سرچ کړو نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. چې دا کولاو شو نو دلته کې به تاسو ته 8171 ویب پورټل چې دی دا به تاسو ته لیکلی شي په اردو کې، او له پاسه به تاسو ته دا دغه ویب سایټ چې دی دا به تاسو ته هم ښکارېږي. دا ویب سایټ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. اکثر ځینې کسان په تاسو پیک کولاوئ نو تاسو به دا ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه دا تاسو کولاو کړو نو تاسو ته به ډایرکټ چې دی دا مخ کولاو شي. دا مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. نو دا مخ چې دی په دې مخ کې به له پاسه تاسو ته یو خانه ده او یوه چې دا هغه لاندې خانه ده. نو له پاسه خانه چې ده په هغې کې ښه صفا لیکلي دي، په اردو باندې لیکلی شوي دي چې شناخت کارت نمبر چې دی دا له پاسه ولیکئ. نو تاسو به په دې له پاسه خانه کې شناخت کارت نمبر ولیکئ په دغې خانه کې، او په دې لاندنۍ کې چې دی تصویر میں دی گئی کوډ، نو په تصویر کې دلته کې دا کوډ چې دی دا ورکړی به د کرښو کې کوږ وږ ورکړی دی. نو دا هر یو کس چې دی په جدا جدا باندې راځي، داسې نه چې دا یو کوډ دی. نو دلته کې لیکلی 1452 لکه 1452 دا یې لیکلی دی. دا به په دې ورپسې دلته دا خانه چې ده په دې خانه کې به دغه ولیکئ. چې دغه یې ولیکلو نو دلته کې بیا راشنه پټه او سپین لیکل دي معلوم کړئ، په دې باندې چې دی په دې باندې به زور کوئ. خالي د هندسو کار دی، لکه که کومو کسانو له لیکل نه ورځي نو انسي خو تاسو لیکلی شئ که نه، په شناخت کارت باندې نمبر یې هغه به ولیکئ، هغه سره به ولیکئ او معلوم کړئ باندې چې څنګه زور وکړو. ورپسې به تاسو ته سټیټس چې دی هغه به ستاسو راشي چې تاسو ته به یې هلته لیکلي چې اهل یې، که تاسو ته لیکلي چې اهل نه یې نو بیا به تاسو اهل نه یې د دغې پروګرام دپاره. هلته کې به تاسو د تاریخ درکړی چې په پلان تاریخ باندې تاسو اندراج وکړئ، نو په هغه تاریخ په تاسو بیا اندراج کوئ. که بیا هم نه پوهېږئ د هغې نه سکرین شاټ وکاږئ او موږ ته رالیږئ، په هغې باندې به موږ تاسو له ویډیو چې دی دا به جوړو. په تېر شوي باندې زموږ جوړ شوي دي، خو په دې به له دوباره جوړه کوم. خپل سکرین شاټ چې دی هغه تاسو زموږ سره شیر کولی هم شئ.